سورة الفاتحة د دې سورت د پاره مختلف نمونه راغلي دي. حضرات سوال له سپوري د دې نمونه لیکلي دي. دې سورت ته فاتحة الكتاب ویل شي. فاتحة الكتاب دویم دیتا ام القرآن هم ویل شي. ام القرآن دریم اساس القرآن وته ویل شي. سلورم سورة الکنز د خزانو سورت. پنځم سورة الوافیه شپږم سورة الکافیه انسان د پاره دا کافی. اوم سورة الحمد د الله حمد پدې کې ویل شي. اتم سورة الشکر د شکر وستلو طریقه هم پکې ښوولې شوې ده. نهم سورة الدعاء ورته ویل شي. سورة الدعاء د دعاګانو طریقه او چل پکې ښوولې شوې ده. لسم تعلیم المسأله هغه سورت چې په دې کې د سوال طریقه هم درخي. یولسم سورة الصلاة ورته ویل شي د مون سورت. دولسم سورة الشافیه ورته هم ویل شي. سورة الشافیه او دیارلسم سورة الشفاء دا د دم سورت دی چې په دې ځان د سورة الشفاء. او سوارلسم دیتا سبع المثانی. السبع المثانی هغه سورت چې دا آیاتونه دي او مثانی دي مکرر ویل شي. دا سوارلس د دې سورت نمونه راغلي دي. په دې سورت کې 25 کلمات دي او په دې سورت کې 114 حروف دي. حروف 113 دي، کلمات د دې 25 دي. دا سورت په اعتبار د نزول سره مو اوس خبره کوله اول نه دی، بلکې ویل شي دا په اعتبار د نزول سره 5 نمبر سورت دی. دا 5 نمبر سورت دی. نو اوله کې به د ولی کلی شو. ابتدا د قرآن د دین اولی وشوله. ترتیب او داغه خبره متذکر کوله د صحابو چې کم اجتهاد دی او هغه کم مهنت او خواري کړی ده. دغه صحابه او حضرات سورته فاتحه اوله کې منتخب کړه. وجه ولدا ده چې دته اجمال د قرآن وایي. دا د قرآن مقدسه اجمال او اختصار دی. د قرآن اجمال اختصار ولې دی؟ الله جل جلاله فرمایي وآتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. وآتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. دو سیزونه الله په احسان کې ذکر کړي. پیغمبر ته فرمایي یو مثال درکړه سبعه دا و آیاتونه او بل ذکر کوي والقرآن العظیم دای په عتب کړي دي. پته لګي والقرآن العظیم نه دا لوی قرآن مراد ده او سبعه نه مراد سورته فاتحه مراد ده. نو چې ارکلا سورته فاتحه الله احسان کې ځان ل ذکر کوي او دا قرآن پاغي عتب وي. نو معلومیږي دا چې دا دغه اختصار دی، اجمال دی. نو چې ارکل دا اختصار او اجمال نو ځکه دا لومبه ذکر شو. دویمه دا ده د قرآن مقدسه علوم چې وګوري او بحث کوي نو درې قسمه علوم وي.
علوم الهیه ورته وي، علوم شرعیه ورته وي، علوم د معاد ورته وي. په نورو الفاظو کې علوم الهیه معنا تصحیح العقیده، علوم شرعیه دا د ژوند زندګۍ کې چې الله کا احکام مقرر کړي، او دارنګ تصحیح المعاد اخرت مسائل. د قران دا غټي خبرې دي او دا غټي خبرې سورته فاتحه کې ذکر دي. الحمدلله تصحیح د عقاید دي، دا علوم الهیه دي. او علوم تشریعیه شریعت ذکر کیږي، ایاک نعبد و ایاک نستعین. معاد ذکر کیږي، مالک یوم الدین. هر کله چې د قران علوم په دې کې پراتو نو دا اجمال دی. لګي مخکې بوزي جدا علوم پراته دي په بسم الله کې. بسم الله کې الله دا علوم د الہیت دي، تصحیح د عقیده دي. الرحمن دا علوم شرعیه دي، دنیا سره تعلق دي. او الرحیم دا علوم د معاد دي. لہذا چې هر کله دا اجمالونو مقدم شو، دریم دا ده چې په یو بل انداز باندې هم تقسیم کوي شي. هغه دا چې قرآن دا په څلورو حصو باندې تقسیموي شي. یوه حصه کې ذکر کېږي الوهیت، دا د اول نواله سورته انعام پورې. بیا دویمه کې ذکر کېږي تربیت، د سورته انعام نه تر سورته کهف پورې. دا غټ مضامین وي، ټول میانس کې خو بلا خبرې. الہیت ذکر کیږي، تربیت ذکر کیږي، بیا دریم نمبر ذکر کیږي برکت، د سورته کهف نواله تر سورته سبا پورې. او څلورم ذکر کیږي قیامت، د سورته سبا نه تر والناس پورې زیات مضمون د قیامت ذکر کیږي. دا څلور لوی مباحث چې کوم قرآن په دې څلورو تقسیمو، دا څلور وانا په سورته فاتحه کې پراته دي. الحمدلله الوهیت، رب العالمین تربیت، الرحمن الرحیم برکت، مالک یوم الدین قیامت. د دې درې وجو نه دې ته اجمال ویلی شي د قرآن. دا مختصر او اجمالی قرآن دی، او اجمال مقدم وی تفصیل مؤخر وی. وجه دی چې کله اجمال مخکې ذکر شي تفصیل ورپسې ذکر شي، دا اوقع فی الذهن وی. نو ځکه سورته فاتحه اول ذکر شوله. الحمدلله رب العالمین الف لامو کې درې رائے دي. عام حضرات فرمای الف لام د استغراق د پاره ویلې شي، جنس د پاره او ویلې شي. هر فرد افراد د حمد نه جنس حمد دا ثابت دی الله د پاره. اهل سنت په غوړو قول کوي جار الله ز محشری هغه صرف د جنس د پاره وي، استغراق د پاره نه وي. وجدانه چې جار الله ز محشری معتزلی سره دی، او د معتزله عقیده دا ده چې بندگان د خالقین د خپل افعال اختیاریه دي. د فعل اختیاری خالق بنده دی، نو چې ته د خپل فعل اختیاری خالق ستا حمد کې دی شي. نو چې ستا حمد کې دی شي نو هر فرد د حمد الله د لپاره خاص نشو، د مخلوق هم حمد ویلی شي. البته جنس د لپاره وی نه، جنس حمد د الله شته. اهل سنت استغراق هم وي، جنس هم وي، استغراق هم. سید ظاهر هروی لام د لپاره د عهد وي، او یو قانون هغه ذکر کی، هغه فرمایي متى امکن العهد لا يصار الى غیره. سو پورې چې عهد باندې حملول ممکن وي بل خانه شتلله، هغه عهد د لپاره وي معهود حمد. الحمد معهود حمد. حمد او شکر او مدح تاسو چې کوم د کتابونو کې وایي، مضمون د حمد ذکر کیږي الحمدلله، تمام حمدونه الله د پاره دي.
ستا خوښه ده که دې ته جمله خبریه وایي هم ټیک ده، مبتدا او خبر دي. که ته ورته قضیه حملیه وایي هم ټیک ده. الحمد دا عقد وضع ده او لله عقد حمل ده، موضوع محمول قضیه حملیه ده، دا مدعا ده. هرې مدعا د پر دلیل پکار وي. نه په دې مدعا باندې دلته څلور دلایل ذکر کیږي. دا خو مدعا شوله، دلیل په دې باندې څلور دلایل ذکر کوي شي. الحمدلله تمام حمدونه الله د پاره دي. دلیل رب العالمین، دا یو دلیل دی. تمام حمدونه موږ د الله د پاره ولې وایو؟ اذ هو رب العالمین، اذ هو ځکه دا رب العالمین دی. دویم دلیل اذ هو الرحمن، دا عام رحم مالک دی. الحمدلله الله د پاره حمد دی. دریم دلیل اذ هو الرحیم، د خصوصی مهربانه او مالک دی. څلورم دلیل الحمدلله الله د پاره حمد دی. اذ هو مالک یوم الدین، دا څلورم دلیل دی په مدعا باندې چې دا مالک دی یوم الدین دی. د څلور دلایل په مدعا ذکر شو، لہذا مدعا ثابت شو چې الحمدلله حمد دی الله د پاره رب العالمین. رب مصدر صيغه ویل شي، صفت مشبہ صيغه وته ویل شي. دا د مصدر صيغه ویل شي، رب يروب ربا، او رب د صفت مشبہ صيغه ویل شي. د تربیت نه راوته دي. تربیت څه ته ویل شي؟ قاضي بزئی فرمایي بلوغ الشيء، بلوغ الشيء الى كماله بالتدريج. تربیت دیتا وي بلوغ الشيء الى كمال، سیز کمال ته رسول په تدریج سره. بچی دې مور دا غي تربیت کوي، پلار دا غي تربیت کوي، ځوانه ته ورسي. همدارنګه استاد د شاګردانو تربیت کوي، دا لومړی درجه ده او دا دویمه ده، او دا کتاب وایه دا کتاب وایه. نو دا رواني اخر دا غینه عالم جوړ شي، مفتی او بل ته جوړ شي. نو بلوغ الشيء سیز رسول کمال ته بالتدریج، دې ته ویل شي رب. نحوه کې تاسو وایي چې داسې کلمه راشي الته رفع نصب جر درې وانه جاری کېدی شي. خدا د عربی د کلام هغه پیژنګلو وي. دا نه چې ګینې اسنه دلته قرآن کې داسې وایي. ګوره قرآن چې کوم داسې راغلی دا خو قرأت متواتره دی، بل خوا نشي تللی. خو د عربی د کلام برابر که داسې ستا عربي کلام جوړی نو هلته په دې طریقو ویلی شي. مجرور ویلی شي صفت د پاره د الله دی الحمدلله رب العالمین. او داسې مواضعو کې مرفوع ویلی شي، دا خبر شي د مبتدا مقدر د پاره الحمدلله هو رب العالمین. دا منصوب ویلی شي مفعول کې د فعل مقدر د پاره الحمدلله اعنی رب العالمین. عربي کلام چې داسې ذکر کیږي نو پای کې دا غون احتمالات چلیږي. خدا غي دا مقصد نه چې الته عربي کلام کې چلیږي، دلته په قران کې هم چلی نه، دلته نه چلی. دا قرات متواتره دي چې څنګه نقل راغلي اقصی موای. حمد الله د پاره چې دا رب العالمین. عالمین د عالم جمع ده. لغت کې ویل شي ما يعلمو، چې په کوم باندې سیس پیژندل شي. ما يعلمو به الشيء، لکه ویلی شي خاتم ما یختمو، تابع ما یتبعو. خاتم مهر، ما یختمو خاتم هغه چې په کوم مهر لګي. نو عالمین ویلی شي هغه ته چې په کوم باندې ما یعلمو، یعلم به الصانع چې په کوم باندې الله پیژندل شي. الله چې په کوم پیژندل شي هغه څه ما سی والله، د الله نه سیوا چې دا څومره سړي دته عالم، او د الله نه سیوا چې دا څومره سیدي نو دې ته عالم وایي. بیا په دې کې عالم کې مختلف اجناس دي، مختلف انواع دي. د هغه انواع په بنیاد باندې دا جمع کېږي او عالمین وایي. ورنه که دې خوا وګورې د الله نه سیوا خو بیا دا تمام یو سیز شو. یو طرف ته الله دی، بل طرف ته مخلوق دی. نو بیا خو دا یو فرد دی، یو فرد خو نه جمع کېږي. کم از کم د هغې سره دوه فرده نور پیدا کوي چې درې خو شي نو بیا به یې جمع کوي. او مونږ خو خبره کوله
یو طرف ته خالق دی او بل طرف ته مخلوق دی. نو مخلوق خدا یو سیز شو، که انسان دی او که هر سیز دی خو مخلوق دی. نو دا خو یو دی، نو چې یو دی نو بیا څنګه جمع شو؟ دا موږ بیا په اعتبار د انواعو سره بیا دا چې کومه جمع راغلې ده تاسو وایي په یا نون سره په واو نون سره دا جمع د ذوی العقول وي. او په دې عالم کې ذوی العقول هم شته او غیر ذوی العقول پکې هم شته. جمع ول ذکر شول د ذوی العقول دا شرافت د پاره. دغه ذوی العقول ته الله شرافت او عزت ورکړي دی، نو دا غي په جمع سره تعبیر د ټول مخلوق نکیږي. رب العالمین الرحمن الرحیم دا دوانه چې کوم دی د مبالغه صيغه دي، په دې کې مبالغه پرته ده. بیا د رحمان کې مبالغه زیاته ده د رحیم نه، ځکه زیادت د حروف او دال په زیادت د معنا باندې. اوس هر کله چې پر رحمان کې مبالغه زیاته شو د رحیم نه، نو آیا دا د دنیا سره لګي که د آخرت سره لګي؟ نو د قاضي بیزاوی تحقیق دا دی چې هر کله رحمان او رحیم کې دا د صفت مشبہ صیغه د مبالغه پکې پراته ده، نو کمال رحمت ته اشاره ده. اوس دغه کمال کله په اعتبار د کم سره، کله په اعتبار د کیف سره. کم سره معنا دا ده چې ډیر افراد چې هغه مستحق ده الله د رحم وي، او رحیم دا معنا چې هغه افراد د کم وي، کم ډیر افراد. نو چې کله په اعتبار د کم سره وایي بیا رحمان لګي د دنیا سره. دنیا کې ډیر افراد دي چې الله په غیر رحم کوي، په مسلمانانو کوي او په کافرانو کوي. او آخرت کې الله په لږو افراد رحم کوي، هغه صرف مسلمانان دي، په غیر مسلم باندې الله رحم نه. نو آخرت کې افراد د رحم کم دي، دنیا کې افراد د رحم دا زیات دي. د چې هر کله دنیا کې افراد د رحم زیات دي نو رحمان لګي دنیا سره، او آخرت کې افراد د رحم کم دي نو بیا رحیم لګي د آخرت سره. رحمان الدنیا رحیم الاخره. دویم چې په اعتبار د کم سره ونه وایي، په اعتبار د کیف سره وایي، نو د الله نعمتونه معنا دا چې عظیم الشان د الله نعمتونه دا غې د کم ورکوټي نعمتونه. نو د الله نعمتونه غټم شته ورکوټي شته. یوه تا ته ایمان نصیب کو جدام د الله نعمت دی، بیا په دې ایمان کې چې داخل ته څومره نیک اعمال کې دام د الله نعمت دی. خو ښکاره ده چې دا ایمان ډېر لوی دولت دی. همدارنګه یو انسان هغه سره به یو دولت او نعمت ډېر غټ وي په نسبت د بل باندې. لہذا دنیا کې چې د الله سره نعمتونه دي نو عظیم اومشتي او حقیر ورکوټي اومشتي. دنیا کې دواړه شته، خو آخرت کې چې کم نعمتونه دي نو الته صرف عظیم دي، الته ورکوټي نشته. د آخرت تمام نعمتونه لوی دي. چې هر کله دنیا کې لوی اوم دي ورکوټي اوم دي نو دا رحمان لګي د دنیا سره، ځکه چې دا لګي دا صرف د آخرت سره. ځکه رحمان هغه رحم چې هغه ډیر عظیم والا دی او آخرت نعمتونه ټول لوی دي، نو بیا رحمان لګي د آخرت سره. او د دنیا ورکوټي اومشته او غټ اومشته نو رحیم بیا لګي د دنیا سره، دا بیا الټه شو. الرحمن د لوی رحم والا د عظیم نعمتونو مالک او عظیم نعمتونو آخرت کې دي. او الرحیم د ورکوټو نعمتونو مالک او ورکوټي نعمتونو آخرت کې نشته، هغه صرف دنیا کې دي. هغه صرف دنیا کې دي، نو بیا رحیم لګي د دنیا سره. نو مختصر ټکی دی که په اعتبار د کم سره وایي نو رحمان لګي دنیا سره او رحیم لګي د آخرت سره. په اعتبار د کیف سره وایي بیا رحمان لګي د آخرت سره او رحیم لګي د دنیا سره. اشکال دا پیدا کیږي چې هر کله رحمان دکې مبالغه پرته وه، عامه ده که په اعتبار د کم وایي که په اعتبار د کیف وایي، خو دا عظیم الشان نعمتونو ته شامل شو. نو چې هر کله عظیم الشان نعمتونو ته شامل شو نو ورکوټو ته هم شامل دی، نو بیا دا وروسته ورپسې الرحیم ذکر کېدلو ته ضرورت پاتې نه شو.
رسته ورپسې الرحیم ذکر کېدلو ته بیا ضرورت پاتې نشي. جواب ته نه دا دی چې رحمان لویو نعمتونو ته شامل دی. رحیم چې رستو ذکر کېږي دې ته تتیمه ورته وایي، دې ته تتیمه وایي. الله د لوی نعمتونو مالک دی، عظیم الشان نعمتونو مالک دی. یره چې د عظیم الشان د دې لوی نعمتونو مالک دی نو د ورکوټو بنئ، نو وروسته پسې ذکر شو الرحیم د ورکوټو هغه مالک دی. مالک یوم الدین دو قرته متواتر دوانه راغلي، مالک دوانه متواتر دي، دوانه صحیح دي، خو زموږ حفظ قرت دا د مالک دی. څوک ترجیح مالک ته ورکوي، څوک ترجیح ملک ته ورکوي. څوک چې مالک ذکر کوي کم چې د حفظ قرت دی او همدارایی چوي نو معنا الله مالک دی د ورځې د قیامت. او راجح دا وایي چې مالک د لپاره اختیارات وي هر قسم، په خلاف د مالک نه هغه د لپاره دومره اختیارات نه. زمونږ بادشاه دی موږ خو خرڅولی نشي. په خلاف د مالک نه ته د خپل غوا میخې مالک یې که خرڅې او که علالې او که خورې که هر څه پکې نو ته مالک یې. پته لګي د مالک تصرف کلک وي په نسبت د ملک باندې. بادشاه دونه تصرف ونشي کولی. دویمه دی چې مالک دا اعیانو کې اعراضو کې په هر یو کې راځي، حیواناتو کې غیر حیواناتو کې، په خلاف د مالک نه. بادشاه هغه بادشاه صرف د انسانانو وي. ستا د غوا بادشاه خو نه دی، ستا د پټي بادشاه خو نه دی، او مالک د دې هر یو وي. نو ځکه مالک والی څوک دې له ترجیح ورکوي، څوک ملک له ترجیح ورکوي. وجه دا ده چې یو مالک وي، یو ملک د پر عظمت دی. یو سړی د دکان مالک دی نو ته د اټۍ مالک او ملک بادشاه د ټول پاکستان بادشاه دی، هغې د پر عظمت دی. دویمه دی چې ملک د پر ترجیح داسې وي چې بادشاه د احرارو د عبیدو د ټولو وي، په خلاف د مالک نه هغه صرف د عبیدو مالک وي خو د احرارو مالک خو نشي کېدلی. کوم چې غلام دی غواګانې د هغې مالک جوړېدی شي خو یو حر د بل حر مالک نه جوړېږي. په خلاف د مالک نه بادشاه خو د غونډو وي. درېمه دا ده چې اوله کې دلته مالک وایي نو آخري ټکی د قرآن هم راغلی مالک الناس. هلته مالک نو دلته مالک، دا مالک به د هغه مالک سره یو شانتي شي. نو قرتونه دواړه شته. مالک یوم الدین بادشاه د ورځې د قیامت دی. یوم درې اطلاقه کیږي. یوم لغوي معنا د ساعت وقت، یوم د شرعي د سبا ختلو نه تر نور پرېوتلو پورې، یوم عرفي د نور ختلو نه د نور پرېوتلو پورې. درې اطلاق د یوم کیږي. دلته اطلاق د یوم لغوي اصطلاح لغوي مراد دی. مالک یوم الدین بادشاه د وقت د قیامت دی، بادشاه د وقت د جزا دی. دلته معنا لغوي مراد ده، معنا عرفي شرعي مراد نه ده. ځکه هلته نور ختل نور پرېوتل نشته. قیامت کې شپه ورځې نشته چې نور راخیږي او نور پرېوځي او سبا ختل پکې نشته. نو ورځ نه مراد، یوم نه مراد دا مصطلح ورځ نه ده بلکې وقت ته مراد دی چې دا بادشاه دی یوم الدین وقت الجزا، د جزا مالک دی. نو الله پاک خو اوس مالک دی. دا تخصیص چې کوم یوم الجزا پورې ویلی شي وجه دا ده چې دنیا کې بیا یو سړی څه نه د مالک والی دعوه کوي، ته به دعوه کوي چې د کور مالک یم، یو سړی به دعوه کوي د پټي مالک یم، څه نه د مالک والی دعوه شتي. او د قیامت ورځ داسې ده چې هلته هیڅ یو مالک نشته بغیر د الله نه. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار راغلی دی. نو ځکه خاص د یوم الدین مسله ذکر کی مالک یوم الدین. ایاک نعبد تر دې پورې چې کم تا ذکر کولو دا صفات او طرز د غایب الله الحمدلله
صيغه اسم ظاهر غائب، رب غائب، الرحمن الرحیم غائب صيغه، مالک غائب صيغه دي. ایاک دا د خطاب کلام شروع یا خو دې ته تفنن ورته وي. ته چې کلام ذکر کې په یو انداز باندې بیا بل انداز ته واړې، دا تفنن فی العبارت وی، په عباراتو کې فنون پیدا کول، ذوق پیدا کول. دویمه دا ده چې دا تشویق دی. یو انسان هغه دا شروع کوي الحمدلله، د الله دپاره حمدونه دي، پته لګي چې دا الله داسې ذات دی چې دا خالق دی. څوک چې د چا صفات اوري نو شوق پیدا شي چې د هغه سره ملاقات وکم، شوق پیدا شي چې هغه سره نږدې شم. هر ذی کمال ته هر انسان غواړي چې هغه ته ځان نږدې کړم او د هغې کمال حاصل کړم. نو الحمدلله د الله الوهیت شو. د انسان په ذهن کې یو جلک پیدا شو چې دا ذات د ملاوېدو قابل دی. رب العالمین ستا هغه شوق ښه سیوا شو، دا مربي دی. الرحمن الرحیم سره ستا محبت ښه سیوا شو، عام و مهربانو مالک دی او د خاص مالک د یوم جزا دی. ستا هغه محبت انتها ته ورسېده، د غایب خبره کټ کړه، خطاب ته راواړوله، وایه داسې ایاک نعبد. اوس مخامخ د خطاب خبرې شروع شو، ایاک نعبد، خاص تا لره عبادت کو. اصل صيغه داسې وي چې نعبدک نعبدک، بیا دا نعبدک کې دا که ضمیر متصل غوښتلې چې دا مقدم شي د پاره د اهتمام، د پاره د تخصیص. نو ضمیر متصله هغه منفصل د سره ذکر کیږي، د نو څنګه به مقدم شي؟ د مجبورن ضمیر متصله بدل شو منفصل باندې. نعبدک کا بدل شو نعبد ایاک شو، بیا مقدم شو د تخصیص د پاره. نو ایاک خاص تا د پاره، خاص تا د پاره نعبد من عبادت کو. نو تقدیم رااله د تخصیص د پاره چې خاص تا نعبد صيغه د جمع ذکر شولا. یو خدای ته اشاره چې اصل کې عبادت د جمعیت دی، منځ کې نه په جمع منځ دی. ځکه خو ځان له منځ ته علم اصول والا ناقص منځ وي. منځ هغه دی چې په جمع کې کم چې مثال په تور ځان له یو سړی منځ کوي وي، دا ناقص منځ دی، نه په جمع ذکر کېږي نعبدو. دویمه دا ده چې نعبدو دا تضرع ته اشاره ای. کته یوازې د متکلم صيغه ذکر کې او داسې وایي چې اعبدو، دا تکبر باندې ویږي، زه یم چې ستا عبادت کوم. او چې کله جمع ذکر کې نو بیا معنا دا ده چې موږ ټول ستا عبادت کوو. او چې هر کله عام خلک ستا عبادت کوي نو په دې کې د تکبر څه گنجائش نشته. درېیمه وجه ذکر کوي چې د جمعیت لپاره قاضي بیزابي ذکر کړی ده، په دې کې اجابت وي. نو سوای نعبد، موږ ټول الله ستا عبادت کوو، موږ ټول ستا عبادت کوو. نو تا د خپل عبادت راواغستو د نورو په دې عبادت کې یو ځای کړ. نو چې هر کله موږ ټول عبادت کوو، تا خپل عبادت د نورو په عبادتو کې یو ځای کوو، په دې بندګانو کې به داسې بندګان وي چې الله د هغوی عبادات نه رد کوي، هغه قبلوي. نو چې د هغوی عبادات الله قبلوي، تام په هغه سوالونه کې خپل سوال ایښی دی، تام په هغه پرچو کې خپله پرچه ایښې ده. هغه کریم ذات نه دا تمه ده چې د هغوی عبادت قبلوي، نو ستا هغه به هم قبلوي. نو دا قبولیت ته نږدې دی. نو ځکه په جمع ذکر کېږي نعبدو، موږ عبادت کوو ستا. عبادت یو تعظیم دی د غیر الله، یو عبادت د غیر الله دی. تعظیم د غیر الله پخوانی دینونو کې دا جایز. آدم علیہ السلام ته فرشتو سجده کړې ده، یوسف علیہ السلام ته پلار ورونو سجده کړې ده. دا تعظیمی سجدی دي، تعظیمی سجدی په مخکینو دینونو کې جایز وي. دویم عبادت دی، د عبادت سجده ده، دا په تمامو دینونو کې حرامه ده. دا په تمامو دینونو کې په خوانم د عبادت سجده حرامه او اوس هم حرامه ده.
البته زمون په دین کې د تعظیم سجده نه ده. الله فیصله کوي لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. نور ته سجدې مه کوئ، سپوږمۍ ته سجدې مه کوئ، رور پلار ته به سجدې نه کوئ، کاڼي بوټي ته به سجدې نه کوئ. واسجدوا لله، صرف الله دپاره سجدې. نو زمونږ په شریعت کې دغه تعظیم سجده منه وه، او هر چې د عبادت سجده دا خو د پخوا نه منه ده. عبادت وایي څه ته؟ حافظ ابن قیم د عبادت نه تعبیر کوي، فرمایي چې عبادت دا عبارت د الاطاعه، اطاعت کول مع المحبت والتذلل. اطاعت ته وایي د چا منل سره د محبت نه، سره د تذلل نه. چې سړی د کور نه را روان دی جومات ته راځي، نو خو د چا خبره مني چې الله درته وایي اقیموا الصلاة، خبرې منې را روانې نو الاطاعه طاعت ته وایي. خو دغه اطاعت څنګه دی؟ مع المحبت، ستا ورسره محبت وي، د الله سره دې مینه ده، او سره د تذلل نه چې ځان د هغې مخکې عاجز هم ګڼې، دې ته عبادت وایي. لہذا یو تعظیم د غیر الله مخکینو ادیانو کې جایز، یو چې کم دی عبادت دی نو تمام دینونو کې منع وو. عامه ده که عبادت بدني دی، عبادت مالی دی، دواړه چې کم دی صرف د الله دپاره وي. ایاک نعبد، خاص تا لره عبادت کوو، و ایاک نستعین، او خاص تا نه امداد غواړو. اگر چې تقاضا د دې د تقدیم پکار وه، ځکه نستعین دا خو وسیله ده، ستا په امداد باندې به عبادت کوو. نو ظاهري وهم دا پیدا کیږي چې که دا نظم الټه راغلی وی چې ایاک نستعین و ایاک نعبدو، نو ډېر به مناسب. اول به د امداد حاصلو، بیا به دې وی چې د الله په امداد عبادت کوو، وسیله و دا امداد. لیکن الله عبادت مخکې ذکر کوي، دې ته اشاره کیږي ایاک نعبد، خاص تا لره عبادت کوو. اوس دغه عبادت دا راواله الله ته وسیله که د امداد دپاره. ته چې د چا نه څه شی غواړې، نه خپل تعلق به ورسره قایمې، د الله نه امداد حاصلو. نو امداد ته څنګه حاصلې؟ مخکې خپل تعلق قایم که که نه. نو امداد چې حاصلې نو تعلق به قایمې، او تعلق چې قایمېږي هغه عبادت دی. نو مخکې عبادت وکړه ایاک نعبدو، اوس چې کوم دی تعلق قایم کا، نو اوس د هغه نه امداد وغواړه ایاک نستعین. نو ایاک نعبدو و ایاک نستعین، استعانت یو ما فوق الاسباب وي، دا صرف د الله نه. یو اسباب ما تحت مختصر ټکي، سړی ځان دپاره علاج معالجه کوي، ډاکټر نه به امداد غواړي، تږی د بل نه به غواړي، دارنګې چې کوم دی بل ضرورت یې د چا نه غواړي، دا اسباب استعمالول دي. نو دا په دې کې داخل نه دی هغه چې د اسبابو نه بغیر یو انسان بیا به هغه صرف د الله نه امداد غوښتی شي. د ایاک کې تخصیص خو مو وویې چې دواړو کې دا دپاره د تخصیص راغلی دی، خو په دې کې بنیادي فلسفه دی چې بنده کله بندگی کوي، بنده کله استعانت غواړي، درې څیزونه. یو د انسان عابد او مستعین دی، دویم د عبادت او استعانت دی، او دریم معبود او مستعان دی. یو بنده چې د الله بندگی کوي نو ته عابد دی، الله معبود دی، مینس کې عبادت دی. همدارنګه یو انسان د الله نه امداد غواړي، یو مستعین دی، یو مستعان دی، مینس کې استعانت دی. دا درې څیزونه پکې. په دې دریو کې به ستا نظر په چا باندې وي؟ نو دا ایاک چې مقدم شوی دا دې ته اشاره چې ته به ګوره ځان ته نه ګورې، خپل عبادت ته به نه ګورې، ته به صرف معبود ته ګورې، ته به صرف معبود ته ګورې. ستا نظر به تمام رابندي په معبود باندې، او چې ستا په د خپل عبادت کم نظر دی یا د په ځان کم نظر دی، دا به ثانیاً وي، دا به بالطبع وي.
په دې بنیاد باندې چې زما دغه عبادت دی چې د معبود سره له تعلق پیدا کړي، زه الله ستا په احسان ستا عبادت کوم، په دې بنیاد باندې په ځان او په عبادت نظر وي، ورنه مقصود بستا نظر صرف په معبودی. نو هر کله چې مقصود نظر صرف په معبود دی، نو ځکه ایاک مقدم شو، ایاک خاص ستا نعبد عبادت کو، او کدا عبادت ټکی مقدم شي بیا خو به نعبدو اول بستا نظر په عبادت، بیا به کا عبادت کو الله ستا په دویم نمبر کې به نظر په الله، او اعلی دا ده چې ستا اولن نظر په الله ای، همدارنګه ایاکا خاص تانا نستعین امداد غواړو، نو اول نظر په مستعان دی، اکه چېرې دا نه مقدم شوی نو ستا نظر به په دې استعانت او ثانیاً به بیا نظر په مستعان باندې، او دا کمزوري مرتبه ده. ځکه قرآن مقدسه کې د دوه انبیاء حال ذکر کیږي. موسی علیہ السلام هجرت کوي، ملګری ورسره دي، چې مخکې سمندر دی، وروسته فرعون دی، لار مو بنده شوله. موسی علیہ السلام څه وایي؟ کلا ان معي ربي، ان معي یو موسی علیہ السلام دی، یو د معیت دی، یو الله دی چې چا سره ملګرتیا ده. نو موسی علیہ السلام معیت مخکې ذکر کوي، ان معي او ربي رسو ذکر کوي، ان معي ربي. دا داسې ترکیب دی چې نعبدو کا نظر په عبادت دی او ثانیاً بیا په معبود دی، نستعینو کا تب نظر په استعانت کې، ثانیاً بیا په مستعان وي. د موسی علیہ السلام ترکیب دا دی چې ان معي نظر په معیت دی، دویم نمبر بیا په ربي، یو دا کلام دی. دویم دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کلام، هجرت په موقع باندې مشرکین دال صدیق صاحب ورته وایي چې ګیره رانتاو ده، گرفتاری ده. نو فرمایي نبی کریم علیہ السلام چې داسې بالکل نشي کېدلی، ان الله معنا، ان الله معنا. نو ان الله اول الله معنا رست، د پیغمبر علیہ السلام نظر اولن په الله دی، ثانیاً په معیت دی، او موسی علیہ السلام نظر اول په معیت دی، ثانیاً په الله دی. نو د دوړو په منځ کې تفاوت دا دی چې د پیغمبر علیہ السلام کلام چې کوم الله نقل کوي هغه ډیر اوچت دی. حق شان دلتم ایاک نعبد، مخکې نظر په الله، رست په عبادت، ایاک نستعین مخکې نظر په الله، رست په استعانت. او که چېرې تقدیم پکې نه وی راغلی بیا به داسې مثال وسنګ چې د موسی علیہ السلام کلام الله نقل کوي، دواړه ټیک دي، خو یو کلام د دې بل نه ډیر اوچت دی. اهدنا اخایا موږ ته الصراط المستقیم، لار نیغه. اهدنا هدایت چې کوم دی راته وکړه. هدایت تاسو وایي دوه معنو سره راځي، قراءة الطریق چاته لار ښوول، ایصال الی المطلوب مطلوب ته رسول. اوس دا چاته لار ښوول یا مطلوب ته رسول، د دې نه تعبیر کوي چې هدایت کلی مشکک په انداز باندې. کلی مشکک دی چې په دې غونډو کې خو چا کې به لګي، چا کې به ډیري، چا کې به ښه ډیري، چا کې به د غنم ښه ډیري. دا هدایت هم دقسې څیز دی. هدایت په یو کس کې مثال څونه مقدار کې دی، بلکې د هغه نه زیات، بلکې د هغه نه زیات، بلکې د هغه نه زیات. دا هدایت به طوري مثال په یو کې 3 درجې دي، په دې بلکې 15 درجې هدایت دی، بلکې 15 دی، بلکې 13 دی، بلکې 15 دی. نو اهدنا او خیا موږ ته الصراط المستقیم، صراط لارې ته مستقیم، عدل لار. مراد نه دلته اسلام دی، د اسلام لار راته وښایي. مراد نه قرآن دی، د قرآن لار راته وښایي. اشکال دا پیدا کېږي چې دا خو ته چې وایي اهدنا الصراط المستقیم، نو اسلام لار راته وښایي. یو مسلمان د 500 د 50 کالو په اسلام کې عمر تیر شو، بیا هم دغه سوال کوي. نو آخر تاسو ته به دا هدایت کله میلاویږي؟ نو جواب دا دی، مسلمان چې دا اهدنا سوال کوي، مراد نه استقامت دی.
اهدنا معنا دمنا علی الصراط المستقیم، موږ په دې صراط مستقیم دایم پاتې کې. مسلمان چې د هدایت سوال کوي د صراط مستقیم نو مراد نه اضافه وي. څومره هدایت چې موږ ته د صراط مستقیم کړی دی نو نورم اضافه وکړي. اهدنا اوخیا موږ ته الصراط المستقیم. مستقیم لار هغه چې هغه نیغه اوم وي او اقربه هم وي. اقربه هم وي او نیغه اوم وي، د ټولو نه قریب نیغه لار. دې ته وایي چې کوم دی اقلیدوس والا تعبیر کوي په شکل حماری سره. شکل حماری مثال په طور دا جمعات دی چاپیره داسې یو حوض جوړ شي. دا حوض د اوبو ډک کا، هغه سر کې شنه واښه اوچت کېده وه. بیا چې کوم دی که دا د اوبو ډک وي خو ټیک شو بله لار نشته، په دې سیډ به ورته تم راتاویږي او که ځناور هغه به هم راتاویږي. خو که په دې کې اوبه نه وي هلته دې واښه کېښول، په دې سر ورته ته غویې خر ودروه او په دې منځ کې سیده لار هم ورته وتلې ده. نو دا خر چرته هم داسې نه کوي چې دی داسې رواني هغه پولې ته ورسېږي او هغه پوله به داسې راتاویږي او راځي به، داسې نه کوي. ډایرکټ په دې نیغ او داسې ورځي. داسې ولې کوي؟ دا خر هم په دې پوهېږي چې داسې روان شم هغه ګوټ ته ځم، د هغې نه چې داسې روانېږم دا لار اوږده ده، او چې دا نیغ ورځم دا لار نږدې ده. نه داسې شکل ته شکل حماري او تقلیدوس وایي. معنا دا ده چې په دې لنډ او په دې نیغه لار خر هم پوهېږي. د اسلام دقسې نیغه لار ده، په دې کې ګوډ پیرینې نشته، په دې کې تابېدل را تابېدل نشته. اهدنا الصراط المستقیم. دا صراط مستقیم وپېژنو دا کومه ده نو صراط الذین دې ته بدل وایي. دا لار د هغه کسانو د انعمت علیهم چې تا انعام کړی په هغوی باندې. پته ولګي د وړاندې تا چې کوم دی عبادت کو د الله نه د امداد غوښته، نو چې عبادت دې کو امداد دې غوښته، دوه څیزونه به تاله پکارېږي. یو هدایت، اهدنا الصراط المستقیم، دا اسلام دی، قرآن دی، دې ته ویلی شي کتاب الله. او دویم دا ده چې دا کتاب او قرآن دا به د چا نه زده کوي، هغې ته ویلی شي رجال الله. لہذا صراط الذین انعمت علیهم، د هغه کسانو لار چې تا په انعام کړي دې ته رجال الله وایي. انسان د فلاح دپاره دا دوه څیزونه لازمي دي، کتاب الله، رجال الله. دا الله کتاب وي، دا هدایت دی. او دا به د رجال الله هغه سړي چې الله پیژني د هغې نه به کتاب زده کړي، هغه سړي چې الله پیژني د هغوی ملګرتیا به کوي. د دوه څیزونه چې راشي نو بیا به نجات وي. نو اهدنا الصراط المستقیم کتاب الله ته اشاره وي، او صراط الذین انعمت رجال الله ته اشاره وي، هغه سړي چې الله په انعام کړی دی. دغه خلک چې الله په انعام کړی دی دا څوک دي؟ د وړاندې بل صورت کې صورت نساء کې غالبا مضمون را روان دی، هلته دا ذکر کیږي انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. دا څلور جماعت ذکر کیږي. دا څلور جماعت هغه خلق دي چې الله په دوی انعام کړی دی. څلور جماعت خلق دي الله په دوی انعام کړی، انبیاء، صدیقین، شهداء او عام صالحان. دا څلور جماعت خلق دا منعم علیهم ولی دي؟ په دوی باندې الله ولی انعام کړی په دې څلورو خلقو باندې؟ نو مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله د هغې دپاره وجه ذکر کړې ده. وجه ولا دا ذکر کړې چې انسان کمال ته رسي نو دا کمال په دوه قسمه دی. یو کمال علمي دی، دویم کمال عملی دی. یو انسان علم کې ډېر کامل دی، عمل به ورسره وي خو علم کې ډېر اوچت دی. او دویم کمال هغه عملی دی، علم کې دومره نه دی و اعمالو کې ډېر مخکې دی. بیا دا هر یو کمال که علمي دی او که عملی دی په دوه شقه دی. یو فعل دی او بل انفعال دی. یو مؤثر دی او بل تأثر دی.
کمال علمی چې یو انسان کمال ته رسیدلی په علم کې او د په مرتبه د فعل کې وي چې بل کې اثر کوي، او دویمه دا چې کمال علمی وي مرتبه د انفعال د بل نه اثر قبلی. دو مرتبه شوي همداسې په عمل کې کمال علمی وي او مرتبه د فعل وي چې بل کې اثر کوي، دا مرتبه د انبیاء ده. من النبیین انبیاء کې الله ډېر لوی علم ایښی، عمل ډېر اوچتي، خو د انبیاء علم ډېر کامل وي او داسې علم چې هغه بل کې مؤثر دی، بل ته ښیي. او چې کمال علمی وي او مرتبه د انفعال او د تأثر وي د بل نه قبلي، دا مرتبه د صدیقیت ده. دا هم کمال علمی وي خو لیکن د بل نه حاصل کړي د انفعال تأثر د بل نه قبول کړي، دا مرتبه د صدیقیت ده. او چې کمال عملی ورپکې عمل کې ډېر مخکې دی، بیا په دوه شقه، یا مرتبه د فعل ده یا د انفعال ده. مرتبه د فعل وي دا مرتبه د شهید ده. دا شهید عملی لحاظ باندې دومره مخکې د تورې اغستې او په میدان کې ولاړ دی، د نر بچی مخې ته راوځه که نه د خپل سر پروا کوي نه د هغه د سر پروا کوي. دا عمل دی او په عمل کې دومره نیغ تللی دی چې تورې اغستې او په منځ کې ولاړ دی، او دا عمل کې کامل دی او دا عمل مؤثر دی. هغه بل ته وایي ایمان راوړه، نه راوړې زما تورې ته ودرېږه، دا مؤثر دی په بل کې اثر کوي. او څلورم چې کمال عملی وي مرتبه د انفعال او د تأثر وي، دا صالحین دي. بس صالح انسان ناست دی په جومات کې خپل تسبیحات وي او خپل نفلونه کوي او خپل چې کوم دی ذکرونه کوي. صالح انسان دی نیکی قبوله کړي خو د چا سره دومره کار نشته، خپل ذکر اذکار او خپل عباداتو کې دی، دا صالح مرتبه ده. دا څلور هغه مراتب دي انعمت علیهم، تا انعام کړي په دوی، غیر المغضوب چې نه دی غضب کړي شوی، علیهم په دوی دې ته بدل وي. په کومو خلکو چې انعام شوی دا خلک داسې دي چې دا منعم دي، خو دا خلک داسې دي چې غیر المغضوب دا د غضب والا نه دي، په دې غضب نه دی شوی، ولا ضالین او دا گمراه نه دي. لہذا بدل باندې معنا مو کې د مخکې سره ولګي مصداق چې ارسل دي دغه انبیاء منعم دي، د انبیاء صالحین په دې غضب نه دی شوی، د انبیاء صالحین گمراه نه دي. د دې په مقابل کې چې په کوم خلکو غضب شوی او کم خلک گمراه وي، نسو کې مثال ذکر کوي، مغضوب یهودیان دي، ضالین نصرانیان دي. دا به توري مثال ویلې شي، د یهودو مثال مغضوب مثال دی، د نصرانیانو مثال ضالین مثال دی. دا صرف مثال ویلې شي، نور دا ټکي په دوی کې را بند نه دي. وجه دا ده چې ته به یو مفهوم زده کړې، دغه مفهوم چې په چا صادقېږي نو عموما مغضوب ویلې شي چاته؟ هغه خلکو ته چې هغه سره د علم نه بېلارې وي، سره د پوهې نه، پوهه دی سره د علم نه بیا هم بېلارې روان دی، دې ته مغضوب وایي. ضالین هغه چې هغه بې علمه ګمراه شوی دی، بې علمه غلط روان دی. دا یې مفهوم شو. اوس داسې خلک چې هغه سره د پوهې نه په غلطه روان دي، یهودیان ښه په خپل کتاب پوهېدل، بیا یې پیغمبر نه منو، بیا یې ایمان نه راوړو. او داسې خلک چې هغه بې علمه ګمراه وي، نصرانیان دغه شانتي وي، بل کس داسې وي. ضالین دغه یو مثال دی چې دا نه مغضوب دي او نه ضالین. دا سورت فاتحه مختصر ترجمه وه. اختتام د صورت کې څو مسلې ذکر کو. اول پدې کې څو نقطې وایو، بیا مسلې. لومبنۍ نقطه دا ده چې صورت فاتحه ته چې وګورې پدې کې یو ټکی داسې دي حروف تهجیونه چې دا پکې نشته. شاه عبدالعزیز رحمه الله دا وجه ذکر کړی ده. پدې کې سا نشته، پدې کې جیم نشته، پدې کې خا نشته، پدې کې زا، فا، شین، زا، دا ټکی پکې نشته.
وجه ولدا ذکر کوي شي چې دا یو ټکي عذابونو ته اشاره دي. سبور ته اشاره ده، جیم جهنم ته اشاره ده، خزي العظیم ته اشاره ده، زفیر ته اشاره ده، فراق ته اشاره ده، شین شهیق ته اشاره ده، لزوا ته اشاره ده. دا عذابونو د لپاره مخفف ټکی دي. نو په دې صورت کې دا ټکی نشته، گویا کوم ټکو کې چې عذابونو ته اشاره ده هغه پکې نشته. نو دا د رحم او د مهرباني صورت دی. چې هر کله دا د رحم او د مهرباني صورت دی، نو دی وجنا د دم کې د دې فضایل ډیر راغلي دي. دا د الله د رحمت او د مهرباني صورت دی. نو په دمولو کې د دې صورت فضایل ډیر راغلي دي چې ځان دمه جو په دې صورت ځان دموا. دویم ترتیب د صورت ورکړې شو. اوله کې چې کوم ذکر شول د الله صفاتونه بیان شول او په طریقې د غایب بیان شول. الله دې، رب دې، رحمان دې، رحیم دې، مالک دې، دا ټول د الله صفاتونه د غایب په صيغه بیان شول. د انسان شوق پیدا شي چې دا سه با کمال ذات داغه سره ملګرتیا پکار، داغه سره میلاویدل پکار دي، داغه سره میلاویدل په عبادتو کېږي. نو چې میلاویږي ایاک نعبد، عبادت تراشه چې میلاوشي، عبادت پکار دی، داغه سره به میلاوشي. څوک چې د چا سره میلاویږي ځان سره خرچه مړي، خرچه پکار د څنګه به زما. نو ایاک نستعین، د استعانت خرچه ځان سره واخله، داغه سره میلاویږي. میلاویدل دا عبادت دی. ټلیفون کې دلته ټلیفون په ځای عبادت دی. بیا چې د چا خواته ځینو خلک ځان سره خرچه اخلي، سفر راه به دي صحیح، نستعین امداد غواړه. بیا چې روانېږي نو صحیح لارې وي او کږې لارې وي، دې په نیغه لار روان شه. د لارې ملګرتیا د چا سره وکړو، د ځان سره رفیقي سفر پکار دی. نو صراط والذین انعمت علیهم، دا دې رفیقي سفر دی. نو چې یو انسان د چا ملاقات ته ځي او په دې انداز باندې چې ستا لار نیغه ده، ستا د بیلاویدلو طریقه شته او خرچه د سفر دې شته، د منزل مقصد ته به ورسېږي. لہذا دا طریقه د منزل مقصد د رسیدلو ده. ځکه ورته موږ تعلیم المسأله وې چې د چا نه سوال کې نو مخکې به دغه صفات ذکر کې، بیا ته نصیحت وغواړه. ته داسې ورشه او ته چې کوم دی چیرمین صاحب او یا ډي سي او ای سي نه څه شی وغواړه، ضرر نه درکوي. خو که تا خپل تعلق ورسره قایم کړو، سلام کلام جی ما پیژنې نه، ستاسو دپاره یې په ووټونو کې څونه منډې کړې، فلانکي ځای کې مې افغانه والا نه کړې، هلته مې دله دا نه و کړي. نو چې خپل تعارف دې ورسره وکړو، اوس به ته حاجي صاحب راځئ دلته کښېنئ. نو دارنګې الله سره به هم خپل تعارف کې نه مخکې د هغه صفتونه ذکر کړه. زما ربې، رحمان رحیم مالک، د هغه صفتونه ته داسې لوی ذات دی. اوس زما د سره هم تعلق دی، هغه تعلق د عبادت دی. ته مې ربې، زه ستا بنده یم، ته مې معبود یې، زه ستا عابد یم، تا نه امداد هم غواړم. نو اوس دې نه وغواړه، ستا تعلق جوړ شو. اهدنا، د هدایت سوال به وکړي نه، دا تعلیم المسأله. دریم امام فخر الدین رازی او بعض حضراتو نقطه دا ذکر کړي، دی صورت کې لس صفاتونه ذکر دي. 15 صفاتونه د بنده دي او 15 صفاتونه د الله دي. او په لوب نشر مرتب سره د الله د یو صفت سره د بنده یو صفت لګي. د الله صفت دی الحمدلله الوهیت، دویم صفت دی رب العالمین تربیت، دریم صفت دی الرحمن، او سلورم صفت دی الرحیم، او پنځم صفت دی مالک. دا پنځه د الله صفاتونه دي او پنځه پکې د بنده صفاتونه دي. ایاک نعبدو عبادت، دویم د بنده صفت دی نستعین استعانت، دریم صفت د بنده د اهدنا طلب د هدایت، او سلورم د بنده صفت دی
صراط المستقیم طلب د استقامت. او پینځم د بنده صفت ده انعمت علیهم طلب د انعام. دا پینځه د بنده صفتونه دي. لب نشر مرتب سره یو یو لګي. د الله صفت الحمدلله الوهیت، د بنده صفت به ایاک نعبد عبادت، د الله صفت د رب العالمین تربیت، د بنده صفت د نستعین استعانت، مربی د استعانت نه غواړه. د الله صفت د الرحمن عام رحم مالک دی، د بنده صفت د طلب د هدایت چې دون لوی مهربان ہے، ار چا باندې د رحم دی مال هدایت راکا. د الله صفت رحیمیت خصوصی رحم والا، هر کله چې خصوصی رحم دستا نو د بنده صفت د استقامت، الله په دې هدایت په مستقیم پاتې کا. پینځم د الله صفت د مالک یوم الدین مالک، نو د بنده صفت د طلب د انعام، الله دا تمام سیزونه ستا ملکیت دی، ته مالک نو چې ته مالک مالم پکې سراکا. نو د بنده صفت د طلب د انعام، دا غنه به انعام وغواړي. دا درې نکتې دي په دې کې. چې په دې باندې اعتراض غیر مسلم او مستشرقینو کړی دی، دیانن سرسطوي ورته وایي، دیانن سرسطوي. هغه چې کوم د مختلف اعتراضونه کړي دي. مسلمانان وایي چې دا زموږ د رب کلام دی. نو څنګه د رب کلام دی؟ الله چې وایي الحمدلله، نو الله ځان د پر حمد وایي. دارنګه چې ستاسو د رب کلام دی، نو الله ځان د پر وایي چې ایاک نعبد، الله چاته وایي چې ستا عبادت کوم. الله چاته وایي چې ایاک نستعین، ستانه امداد غواړم. چې دا د الله کلام دی، نو الله د چا نه غواړي چې اهدنا، الله بل چاته وایي چې ماته هدایت وکړه. نو چې دا د الله کلامي، الله د چا نه دا سیزونه غواړي. معنا دې نه جواب دا دی چې دلته سره قول محذوف وي. دا خو بندګانو ته الله طریقه ورخي، بندګانو ته الله طریقه ورخي. د دې مثال داسې وي، پخوا به خلکو خطونه لیکل، د یو کس ناس دی بل ته مال خط ولیکه زه پلار ته لېږم، نو ته ولیکه چې کوم دی زما محترم پلار قدرمن بابا جی پلان کې صاحب، هغه لګی دی قدرمن بابا جی پلان کې صاحب. نو ولې دا قدرمن دا غلی کول کې بابا جی دی، دا خو نه دی. خو دې وته ورخی هغه ته وې دسې ولیکه. نو الله مونږ ته راخی تاسو داسې وایي چې الحمدلله، تاسو داسې وایي، مونږ ته چل راښولی دی. تاسو داسې وایي چې ایاک نعبد، ته داسې وایي چې ایاک نستعین، او تاسو داسې وایي چې اهدنا صراط المستقیم. دا الله مونږ ته طریقه راښولې چې تاسو داسې وایي. دا نه چې الله د چا عبادت کې الله ګینه د چا نه څه غواړي. دې صورت ته مو وې سورۃ الصلاۃ، دا په مانځه کې لوستې شي. متفقه ده چې مونځ به په دې باندې کې مانځه کې دا ونه لوسته، متفقه ده چې مونځ دې ناقص دی. اتفاقی مسله ده چې مونځ کې به دا وایي، تمام متفق دي. او که ودې نه وي اتفاق دی چې مونځ دې ناقص دی، دا متفقه ده. اوس د دې نه اخوا چې مونځ په ناقص شو نو صحیح دی او که صحیح نه دی، د دې په ځای باندې تا بل صورت لوستې دی. نسه حضرات فرمایي نه دی صحیح. احناف په تحقیق دا دی صحیح دی، کار دې غلط کړی دی، مونځ دې صحیح دی، د دې په ځای دې بل لوستې دی جو ټیک ته صحیح دی. دلیل ذکر کوو فقرؤوا ما تيسر من القرآن. سورت چې کوم دی لولې ځان له مونځ کوونکی دی، ایمان دی نو خو وایي به مقتدیان به وایي. نو بیا دا احناف تحقیق دار چې مقتدیان به د امام پسې نه وي. څه حضرت هغه قائل دي وایي، هغه حدیث د حضرت عباده ذکر کوي لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. ترمذی کې به تراشي ناقل د حدیث چې کوم نقل کوي هغه حمله وي چې دا چې په منفرد حمل دی، ځان د چې مونځ کوي هغه بدای په دې حمل دی، دا په مقتدی نه دی حمل. خو بهر کې احناف چې کوم د امام پسې قرات نه وي. دلیل صورت کې مخکې را روان دی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قرآن لوستې شي نو غوږ ورته کېږده، چپ شه ورته.
په دې تمسک. بیا په دې تمسک مختلف اشکالات دي احادیثو کې، بیا داغه تحقیق کوي شي. بعضې دا فرمایي چې د آیت خو د خطبې متعلق راغلی چې خطبه لوستې شي نو غوږ ورته کښېنه، اعتراض کوي شي. احناف اول د اعتراض نه جواب کوي، خطبه په مکه مکرمه کې چرته وه؟ دا خو مکی آیت دی، آیت مکی دی او مکه کې خو خطبې نه وي. احمد صاحب فرمایي په دې اتفاق دی چې دا د مانځه متعلق نازل شوی دی، دا د مونځ مسله ده. قرات په خپل ځای باندې خو دا د مونځ مسله ده چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، چپ شئ. حدیث مبارکه ته لاړ شو، نو د دې تشریح کې چې کوم دی مجاهد رحمه الله فرمایي، عبد الله بن مسعود صاحب داغه تشریح کوي او فرمایي علم یعنی لکم الان، تاسو د پاره دا ټیم نه دی راغلی چې امام لستل کوي ته ورته غوږ کېږدې، دا ټیم تاله نه دی راغلی، غوږ ورته کېږده که. ابو داود روایت کې دی، د مسلم روایت کې دی، حدیث چې کوم دی د ابو موسی اشعری صاحب نه نقل دی، ابو هرره صاحب نه نقل دی چې کله امام تکبیر کوي ته ورسره تکبیر وکړه، چې هغه دا کوي ته ورسره دا کوه، بیا اخره کې اذا قرأ فانصتوا، امام چې کله لوستل کوي نو بیا چپ شه، امام لوستل کوي بیا فانصتوا. صحیح مسلم روایت دی. همدارنګه د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه د نور حضراتو نه نقل دی، من کان له امام فقراءة الامام له قراءة. درېمه مسله اخیره کې د فاتحې نه امین ویل دا سنت وي، په دې اتفاق دی چې امین ویل سنت دي. خو آیا دا به سر وي که جهر؟ د امام ابو حنیفه او د هغه سره ملګري او امام مالک رحمه الله تحقیق دا دی چې پټ به وایي. شافعي صاحب او احمد صاحب د هغې تحقیق دا دی په تیزه ویلی شي. مسله دا ده چې یاره ویل د امین متفق، خو اخوا ته چې کوم دی سر او جهر په دې کې اختلاف دی. بیا چې تاسو احادیثو ته راشئ، هره مسله کې بعضې احادیث دا بنیاد وي، نور روایتونه هغه تایید کې اچولی شي. په دې مسله کې صرف یو حدیث د وائل ابن حجر دی، بس اقا تمسک دی، که څوک جهر امین وي که څوک سر امین وي، دقه یو حدیث دی. خو راویان یې دوه قسمه دي. یو سفیان ثوری دی، هغه چې نقل کوي نو جهر، هغه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام امین وی رفع بها صوتا، اواز یې پې اوچت کړ، دا یو راوي دی. دویم راوي چې کوم دی هغه شعبه صاحب دی، هغه چې نقل کوي ترمذي کې د هغه نه روایت نقل دی، خفض بها صوتا. امام بهقي نقل کړی دی، هغه فرمایي اخفا بها صوتا، اواز یې پې ښکته کړ. دغه یو حدیث دی. خو دا یو راوي نقل کوي په جهر او دا بل نقل کوي په سر باندې. د دین علاوه چې څومره احادیث دی هغه په تایید کې اچولی شي. بنیادي د مسلې روایت دغه دی. نو لازمي خبر ده چې په دې دواړو کې به ترجیح وګورئ. نو څوک د سفیان ثوري صاحب روایت ته ترجیح ورکوي، څوک د شعبه صاحب. موږ د شعبه روایت ته ترجیح ورکوو او دا وایو چې یو سفیان ثوري دی یو شعبه دی. سفیان ثوري راوي دی مدلس او شعبه پاک دی د تدلیس نه، ځکه دی عمده دی. دویمه دا ده چې ټیک ده چې د دواړو راویانو حدیث نقل کو، سفیان صاحب نقل کوي په جهر باندې، شعبه نقل کوي په سر باندې، خو د دې دواړو به مذهبونه هم وګورو چې دوی څه عمل کوي. شعبه نقل کوي چې امین پټ وایا، عمل یې دقه دی. او سفیان ثوري نقل کوي د رفعه، خو عمل یې د جهر نه دی، عمل په خپله د سر کوي. عجیبه دا روایت د جهر نقل کوي او عمل په خپله نه کوي. نو پته لګي د شعبه روایت موږ دا ځکه راجح وایو، موږ په سر باندې وایو. بیا دې نه علاوه اثار د صحابو امام طحاوي ذکر کړي، حضرت عمر صاحب، حضرت علی صاحب، هغوی به بسم الله تعوذ امین دا بیا پټ وی، لہذا امین ویل دی. اختلاف د اولا او د غیر اولا په دې کې دی چې جهر دی که سر دی. نو احناف سر له بیا ترجیح ورکوي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. الہ العالمین دا چې څومره وویلې شو الله موږ ته عمل نصیب کړي، الله په خپل دربار قبول کړي. څومره حاجتونه د مسلمانانو دي د حاضر مجمع دي، الله د ټولو حوایج پوره کړي. الله علم نافع موږ ته نصیب کړي، مریضانو ته الله شفا نصیب کړي. الله خپل لاړې دارو کړي، په خپلو کورونو کې وي، هسپتالونو کې وي، چې هر ځای وي، تمام مریضان نارینه زنانه، الله ټولو ته شفا کامله نصیب کړي.
امت مسلمه باندې الله د خپل رحمت صادر خور کې خصوصا دا محله او دا کله الله د خپل رحمتونو نه ډک کې د طالبانو سره مینه کوي الله ته سره مینه وکړي قرآن سره د حدیث سره علماء سره الله محبت ساتي الله ته سره محبت وساتي الله دوی د طالبانو خدمت کې حاجتونه پوره کوي الله د دې حاجتونه ته پوره کوي ټول مسلمانانو جوړو کې خیر واچولې صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه سراجی ان شاء الله